ډیرو محترم او عزتمند مسلمانانو، یو طاقتوره وظیفه چې د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه ده، او یقینا چې داسې زبردست وظیفه ده کنه چې تاسو په زندګۍ کې داسې وظیفه چېرته انشاءالله نه وي کتې. تاسو به وظایف هم ډیر زیات کړي وي، لیکن زه چې ته کومه وظیفه ښه محترمو دا انتهایی اسانه ده او د دې فضیلت ته بیانوم. د بسم الله محترم تاسو به خود په خوده د خولې نه د بسم الله لفظ وزي او تاسو به انشاءالله د بسم الله په فضیلت باندې خپل حاجتونه په الله جل شانه باندې ورقبول کوئ. ستاسو دلی خواهشات، جایز محبتونه، جایز هر یو مهنت مسلمانان او هر یو کاروبار دا به د الله جل شانه په فضل سره د بسم الله الرحمن الرحیم د فضیلت سره انشاءالله الله جل شانه ستاسو پوره کوي. نو ویډیو پوره وګورئ، انشاءالله خوشحاله به یئ، انشاءالله مطمئن به یئ چې د رب په دې کلمه کې څومره طاقت دلی او څومره حاجتونو دپاره ده تاسو کولی شئ. تاسو به اوس په خپلو سترګو باندې اوره د حدیث مبارکه او په رڼا کې راته بیانوم محترمو. نو چې کم یو څیز په حدیث مبارک کې راشي د هغې کې بیا شک شبه کول مسلمانانو د انسان بیا بل سیټ ته وړي. راځئ دا ویډیو را سره وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت کې به الله تعالی مو خوشحاله او باد او کامیاب ساته. الله تعالی تمام مسافرو تمام پریشانۍ ختم کړي او تمام حاجتونه د الله تعالی ټولو مسلمانانو پوره کړي. محترم، نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه د بسم الله الرحمن الرحیم دی. نن درته زه عجیب او غریب هغه بیانوم مسلمانانو وظیفه بیانوم چې تاسو به انشاءالله چې مطمئن یې خوشحاله به او تاسو ته به چین میلو شي، سکون میلو شي چې واقعي د بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم فضیلت دی او د کوم حاجتونو دپاره موږ کوو انشاءالله دا به رب کریم په خپل حکم سره په خپل ارادې سره پوره کوي. مختصر د دوه دغه بیانوم مسلمانانو فضیلتونو ته بیانوم، د هغې نه پسه ته وظیفه بیانوم. دا فضیلت ته ځکه بیانوم چې ستاسو یقین نور هم محکم شي. صحیح شوه که نه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به تاسو پیژنئ، ټول به یې پیژنئ، نوم به مورېدلی وي. دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو کې راځي او دویم نمبر خلیفه د اسلام تیر شوی دی. صحیح شوه؟ په 22 لاک مربع میل باندې د حکومت وخه. نو مسلمانانو دله د قیصر د روم چې کوم بادشاه په هغه زمانه کې هغه ته به قیصر وي. نو هغه دله یو خط راولېږو چې حضرت صاحب امیر المؤمنین صاحب زما په سر باندې همیشه درد دی، نو ته ماله داسې دوایي راولېږه یا داسې یو څیز وکړه چې زما د سر نه هغه درد ختم شي. محترمو، حضرت عمر رضی مبارک راضي وي، هغه ورته یو ټوپۍ په تحفه کې ولېږله چې دا ټوپۍ ته په سر کوه. محترمو، چې کله د قیصر ته د روم قیصر ته دا ټوپۍ میلو شه هغه به دا ټوپۍ 24 ګنټې په سر پرته وه. خو چې کله بیا د سر نه په دغه سره وجه سره دا ټوپۍ د سر نه لرې کړه نو فورا یې په سر باندې داسې درد رالی چې هغه به د ډېر تکلیف کې به مسلمانانو. نو هغه وی چې د ټوپۍ کې خامخا څه کمال شته چې کله دا ټوپۍ په سر کم زما د سر درد ختم شي. کله چې ټوپۍ واپس په سر کمه نو سر درد مې چې وباسمه سر درد سیوا شي چې په سر کم بیا ختم شي. نو راځه دا ټوپۍ ایسته ټوپۍ وسپړله. چې ټوپۍ وسپړله محترمو، په هغې کې یو کاغذ چې په کاغذ باندې لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم. صحیح شوه؟ د هغې د برکت الله جل شانه د هغه سر درد داسې درد چې مسلمانانو الله تعالی د ټول مسلمانان وساتې. زمونږ حاجت د سر د درد نه تیز حاجت نه دی مسلمانانو. اوس بله واورئ، د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې عیسی علیه السلام له ډېرې معجزې ورکړې وې. عیسی علیه السلام په یو قبر تېرېده، قبر چې کم کس هغې ته عذاب کېده او د عذاب پرشتې په قبر کې موجودې وې. عیسی علیه السلام په قبر باندې تیر شو، څه وخت پس بیا راتله په قبر باندې. نو بیا یې وکته چې قبر کې ډېر ښکلی رونق دی، ډېر ښکلی هغه مړي ته ښکلي انعامات میلاویږي، کراماتو ته میلاویږي، د رحمت فرشتې ورته راغلي دي. نو حضرت عیسی علیه السلام ته عرض وکړو چې مالک الله، زه 2 رکعته نفل کوم. الله جل شانه دپاره 2 رکعته نفل وکړو. بیا د الله تعالی دعا وغوښته چې الله دا سم عمل او مخکې چې دی نو دا سړی په عذاب کې او اوس زه راځم دا سړی په مزو کې دی، دا څه راز دی مالک الله مر دې نه خبر کې. الله جل شانه فرمایل چې حضرت عیسی علیه السلام
کله چې دا انسان مړ شو دی ډېر ګناهګار ډېر زیات ګناهونه یې کړي د ګناهونو په وجه باندې دله ما عذاب شروع کو لیکن چې دی کله وفات شو د ده بیبي حامله وه حامله مطلب دا چې امیدواره وه ماشوم یې په خېټه باندې و د کمې مودې و خو چې کله دی وفات شو دی یو ماشوم پیدا شو هلک دغه هلک چې کله پیدا شو دی لږ راغټ شو لږ شان راغټ شو دغې مور چې دی د خپل بچی یو استاذ ته ولیږلو او هغې استاذ دی بچي ته وي بسم الله الرحمن الرحیم ای بچي وړیه د الله تعالی دا کلمه ووایه بسم الله الرحمن الرحیم وی هغه ته صرف بسم الله ویله نو ای عیسی علیه السلام ماله د خپل بنده نه حیا راځي چې زه ورته په ځمکه کې دننه په قبر کې دته عذاب ورکوم او د ځمکې د پاسه د یو وړوکی ماشوم بچی دی هغه زما کلمه وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم د هغه د بچي د برکته د بسم الله د برکته د ده نه ما د همیشه دپاره عذاب لرې کو محترمو د بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم فضیلتونه دي په حدیثو مبارکو کې راغلي تاسو به حق حیران شئ لیکن ایمان غواړي کامل ایمان غواړي یقین غواړي لکه څنګه چې خالد بن ولید رضی الله عنه بسم الله وی او بیا پسې زهر وسکل هغه ته هیڅ هم څه ونه وي زهر ورته سم ونه وي خو یقین محترمو نن زموږ یقین صرف په ګولو باندې ساز شوی زموږ یقین صرف په پیسو باندې ساز شوی زموږ یقین صرف په مال او دولت او په شهرت باندې ساز شوی محترمو دا دې کې هیڅ پیدا نشته مال دولت کې چې الله تعالی یو غواړي صحیح شو که نه اوس وظیفې سر ته راځو چې دا وظیفه به تاسو څه طریقې سره کوئ محترمو او څو فیرې به کوئ نو طریقه کار ته هم ډېر اسان ښایم په اسانو الفاظو کې چې تاسو به روزانه اعتبار سره 1,000 او 11 پیرې دا وظیفه کوئ د بسم الله الرحمن الرحیم یعنی 1100 او 11 یعنی 1000 او 11 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه به ان شاء الله تاسو شروع کړئ د دې نه مخکې 11 پیرې درود ابراهیمي وایي د دې نه وروسته 11 پیرې درود ابراهیمي وایي او روزانه به 1,000 او 11 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم وایي چې هر وخت کې وایي خو په کار ده چې اوداسه کې وکړی شي په کار ده چې خبرې پکې ونه کړی شي هیڅ قسم نو ان شاء الله چې د هغې نه پس د الله تعالی نه خپل حاجت طلب کو چې مالک الله زما د حاجت پوره کړي دا مسله زما د بسم الله په برکت سره پوره کړي بل دا چې څوک د ماسخوتنې وي دا تقریبا الله مې د نه ګناهګارۍ مفهوم یې داسې دی چې 21 کرته وایي د فرشتو د جهنم چې کوي فرشتي دا انسان به دا عذاب نه هم په خلاصي او دا فرشتې به ورته عذاب نه ورکوي محترمو بسم الله الرحمن الرحیم کې د الله تعالی یو ذاتي نوم دی او رحمان الرحیم د صفتی نومونه دي د کې اسم اعظم هم دی د هرې مسلې دپاره ان شاء الله 1011 مرتبه 1,000 او 11 مرتبه د هرې د مطلب روزانه په اعتبار سره دا شروع کړئ ان شاء الله چې څو پورې حاجت نه وي پوره شوی تر هغه پورې دا وظیفې مه پرېږدئ ان شاء الله موږ هم دعاګانې تاسو ته کوو الله تعالی ستاسو تمامې مسلې تمام حاجتونه الله تعالی د خپل دربار نه بوله کې تاسو موږ ته کوه جزاک الله خیره